الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن چې د کومو صحابه ذکر دی د هغوی کې لومړی نامه ده د حضرت خالد بن قیس. د حضرت خالد تعلق د خزرج قبیلې یو خاغ بنو بیاضه سره و او د دوی والد قیس بن مالک و او د دوی د والدې نامه سلمه بنت حارثه و. د دوی اهلیه ام ربی وه چې تیره یو زوی و د دوی عبدالرحمن په نامه. د ابن اسحاق مطابق دوی د اویاو انصارو صحابهو سره په بیعت عقبه کې شریک شوي وو. حضرت خالد د بدر او د احد په غزواتو کې شرکت کړی و. دویم صحابي دی حضرت حارث بن خزمه. دی انصاري وو. د دوی کنیت ابو بشر وو. د دوی تعلق د انصارو قبیلې خزرج سره وو. د بنو عبدالاشهل دوی حلیف وو. د دوی کنیت ابو بشر وو. حضرت حارث بن خزمه د بدر په غزا کې، په احد کې او په خندق کې، په نورو ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره شامل شوي وو. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د حضرت حارث بن خزمه او د حضرت ایاس بن بکر ترمنځ مواقعات قائم کړي وو. په تاریخ کې دا ذکر راځي چې د تبوک د غزا په موقع چې کله د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم اوښه ورکه شوې وه، نو منافقانو په هغوی باندې دا اعتراض کړی وو چې دوی خو د خپلې اوښې نه خبر نه دي، نو د اسمان خبرونو نه څنګه خبرېدی شي. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې دغه خبرې نه خبر شو، نو هغوی وفرمایل چې زه خو هغه خبرو نه خبر یم چې د کومو باره کې خدای پاک ما خبروي. او بیا یې وفرمایل چې اوس خدای پاک ما له د اوښې باره کې هم خبر راکړو چې هغه د واده په فلاني ګاټۍ کې ده. د دې ذکر مخکې هم شوی دی د یو صحابي په ذکر کې. نو چې کوم صحابیان د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم له طرفه ښودل شوي ځای ته تللي وو د اوښې لټولو لپاره، نو هغه کوم صحابي چې تللي وو د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ښودلي مقام ته د اوښې په لټون کې، نو هغه حضرت حارث بن خزمه وو. د دوی وفات په 40 هجري کال کې د حضرت علي د خلافت په دور کې د 28 کالو په عمر کې په مدینه کې شوی وو. بل صحابي چې چا به ذکر کېږي حضرت خنیس بن حذافه دی. د دوی کنیت ابو حذافه وو. د حضرت خنیس د والدې نامه ضعیفه بنت حزیم وه. د دوی تعلق د بني سهم بن عمرو سره وو. دا یوه قبیله وه. د دوی د والدې نامه ضعیفه بنت حزیم وه او د دوی تعلق د بني سهم بن عمرو سره وو. دوی د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دار ارقم ته تلو نه مخکې اسلام قبول کړی وو. حضرت خنیس د حضرت عبدالله بن حذافه ورور وو او دوی په هغو مسلمانانو کې شامل وو چې دویم ځل د حبشه طرف ته هجرت کړی وو. د حضرت خنیس په اولینو مهاجرینو کې شمیرل کېده. کله چې حضرت خنیس مدینې ته هجرت وکړو، نو دوی حضرت رفاع بن عبدالمنذر کره ایثار وو او رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د حضرت خنیس د ابو اوس بن جبر ترمنځ
مواخات قایم کړي وو. حضرت خنیس د بدر په غزا کې شامل شوي وو. ام المؤمنین حضرت حفصه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې د حضرت خنیس په نکاح کې هغوی سره واده شوی وو. په سیرت خاتم النبیین کې د دې تفصیل کې لیکل شوي دي چې د حضرت عمر بن خطاب یوه لور وه چې نامه یې حفصه وه. هغه خنیس بن حذافه ته واده وه چې یو مخلص صحابي وو او د بدر په جنګ کې شریک وو. او بدر نه پس چې مدینې ته هغوی واپس راغله نو هغوی بیمار شوي وو او بیا د هغې بیمارۍ نه هغوی روغ نه شو او وفات شو. څه موده پس حضرت عمر ته د حضرت حفصې د دویم نکاح ډېر فکر و او هغه وخت حضرت حفصې عمر د 20 کالو نه د حضرت حفصه عمر د 20 کالو نه لږ زیات و. نو حضرت عمر د خپل فطرت په سادګۍ کې په خپله حضرت عثمان بن عفان سره ملاو شو. هغوی ته ذکر وکړو چې زما لور د حفصه هغه کونډه ده، که تاسو خوښوئ نو هغې سره واده وکړئ. خو حضرت عثمان هغه خبره وځنډوله او دې نه پس ته حضرت عمر د حضرت ابوبکر سره ذکر وکړو د واده چې تاسو ورسره واده وکړئ. خو حضرت ابوبکر هم په هغې باندې خاموشي اختیاره کړې، جواب یې ورله ورنه کړو. په دې باندې حضرت عمر ډېر خفه شوي وو او هغوی هم د دغه د خفګان په حال کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او هغوی ته دا ټوله کیسه تېره کړه. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عمر هېڅ فکر مه کوه، که خدای ته منظوره وه نو حفصه ته به د عثمان او د ابوبکر نه زیات ښه خاوند میلاو شي او عثمان ته به د حفصه نه ښه ښځه میلاوه شي. دا خبره هغوی ځکه فرمایلې وه، رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره ځکه فرمایلې وه چې هغوی د حضرت حفصه سره د واده کولو او خپله لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته د ودولو اراده کړې وه چې دې خبرې نه حضرت ابوبکر حضرت عثمان دواړه خبرو هغوی ته ویلي وو. نو ځکه هغوی د حضرت عمر چې کوم دا تجویز وو هغه نو منلې، هغه دواړو اصحابو. او د هغې نه څه موده پس ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان ته خپله لور واده کړه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې ذکر یې تېر شوی دی. او د هغې نه پس هغوی د خپل طرف نه حضرت عمر له د حضرت حفصه لپاره پیغام ورولېږلو. حضرت عمر ته دې نه زیات به نور څه پکار وو، نو هغوی ډېره په خوشحالۍ دا رشته منظوره کړه. او د شعبان په میاشت کې په 3 هجري کال کې حضرت حفصه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغله او په حرم نبوي کې داخله شوه. چې کله چې دا رشته وشوه نو حضرت ابوبکر حضرت عمر ته وویل چې کېدای شي چې ستاسو په زړه کې زما له طرفه څه خفګان وي، زړه مې بد شوی وي، خفګان هم کړی وي، خو خبره دا ده چې زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ارادې نه خبر وم او ما د هغوی د اجازت نه بغیر د هغوی راز نشو ظاهرولی. او که د هغوی دا اراده نه وي یعنې د دغه رشتې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نو هغوی چې ما به ډېره په خوشحالۍ حفصه سره واده کړی وی. د حضرت حفصه په نکاح کې یو خو خاص مصلحت دا و چې هغوی د حضرت عمر لور وو او حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر په ټولو صحابهو کې افضل ترین ګڼل کېده او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خاص مقربینو کې وو. نو یو بل سره تعلقات زیات مضبوطولو او د حضرت عمر او د حضرت حفصه د هغې صدمې د تلافي لپاره چې کوم د انیس بن حذافه د بې وخت مرګ نه هغوی ته رسېدلی وه، رسول کریم صلی الله علیه وسلم مناسب دا ګڼلی و چې په خپله حفصه سره واده وکړي. د یو روایت مطابق حضرت خنیس بن حذافه د
احد په غزا کې ژوبل شوي وو. وروسته بیا د دغو زخمونو په وجه هغوی په مدینه کې وفات شوي وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی جنازه کړې وه د هغوی، او هغوی په جنت البقیع کې د حضرت عثمان بن مظعون سره جفت ښخ شوي دي. د بل صحابي چې چا په ذکر کېږي د هغې نامه د حضرت حارثه بن نعمان، د دوی کنیت ابو عبدالله و، او حضرت حارثه بن نعمان انصاري صحابي و. د دوی تعلق د خزرج قبیلې خاق بنو نجار سره و. دوی د بدر، احد او د خندق په غزواتو کې په نورو ټولو غزواتو کې هم رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل و. د دوی هم په جلیل القدر صحابهو کې شمیرل کېده. د دوی د والدې نامه جاده بنت عبید و. د حضرت حارثه بن نعمان په اولاد کې عبدالله، عبدالرحمن، سودا، عمره او ام هشام شامل وو. د دوی د ماشومانو مور ام خالد وه. د ماشومانو د مور نامه ام خالد وه، او د دوی په نور اولادو کې ام کلثوم چې والده بنو عبدالله بن غطفان سره تعلق لرلو، او امت الله د دوی والده بنو جنده سره تعلق لرلو. یو بل روایت دی په هغې کې راځي چې حضرت ابن عباس بیانوي چې حضرت حارثه بن نعمان د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خوا نه تېرېده، نو هغوی سره حضرت جبرائیل ناست و. یو روایت مخکې یو و، خو هغه معنی دی راخیستی، او هغه روایت داسې و مختصر چې هغوی خوا نه تېرېده، نو هغوی سلام وکړو، جبرائیل وعلیکم السلام ووایي. خو یو بل تفصیلي روایت د هغه دا دی چې حضرت ابن عباس بیانوي چې حضرت حارث بن نعمان رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خوا نه تېرېده، او هغوی سره حضرت جبرائیل ناست و، او هغوی ورسره سرورو خبرې کولې، او حضرت حارثه هغوی ته سلام ونه کړو. نو جبرائیل وویل چې دوی سلام ولې ونه کړ. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حارث نه تپوس وکړ وروسته چې ته چې تېرېده نو تا سلام ولې نه و کړی. نو هغوی عرض وکړو چې ما تاسو سره یو تن لیدلی و چې ناست و، تاسو ورسره ورو ورو څه خبرې کولې دي. نو ما دا خوښه نه کړه چې زه ستاسو خبره کټ کړم، یعنې سلام درته وکړم او ستاسو توجه لرې کړم. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې آیا تا هغه تن لیدلی و چې کوم ما سره ناست و؟ نو هغوی وویل چې او جي. نو هغوی فرمایل چې هغه جبرائیل و، او هغوی دا ویل چې که دغه تن سلام کړی وي نو ما به دله جواب ورکولی. نو د هغه نه پس جبرائیل بیا دې نه پس جبرائیل دا وویل چې دوی په 80 کسانو کې دي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما د جبرائیل نه تپوس وکړو چې د څه مطلب دی. نو جبرائیل وویل چې دوی په هغو 80 کسانو کې دي چې په غزوه حنین کې تاسو سره ښه ټینګ ولاړ وو، او د دوی رزق، د دوی د اولاد رزق په جنت کې د خدای پاک په ذمه دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حارثه ته دا هر څه بیان کړي وو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم به د دوی ډیر عزت او احترام کولو، او د دوی باره کې دا روایت هم دی چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا وایي چې دوی به خپل مور سره بهترین سلوک کولو، او رسول کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې دغه شان نیکي تاسو ټولو ته کول پکار ده. حضرت حارثه بن نعمان په آخري عمر کې د سترګو نه معذور شوي وو، نظر خراب شوی وو، او هغوی به یو پړی د خپل لمونځ د ځای نه د خپل کمرې دروازې پورې تړلی وو، او ځان سره به یوه ټوکره ایښی به و چې پکې به کجورې وې، او کله به چې څوک مسکین هغوی له راتلو نو سایل به چې راغلو او سلام به وکړو، یا میلاوېدو له به چې څوک راغلو، او یا به دوی دا ګڼي چې دا یو غریب تن دی، نو دوی به هغه پړی راونیولو او د خپل د لمونځ د ځای نه به تر دروازې پورې راغله، او هغه له به بیا کجورې ورکولې. نو د هغوی کوروالاو به ورته وایي چې موږ به ستاسو له طرفه دا خدمت وکړو،
او موږ له راکوي ستاسو نظر ټیک نه دی تاسو ولې تکلیف کوئ خو دوی به فرمایل چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د مسکین مدد کول د بد مرګ نه انسان بچ کوي او په روایت کې راغلی دی چې حضرت حارثه بن نعمان کورونه په مدینه کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کورونو سره جوخت وو ډېر کورونه د دوی جایداد وو او چې کله هم د ضرورت مطابق حضرت حارثه به خپل کور رسول کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې په وړاندې کولو یعنې مستقل به ورکو یا د ودونو په صورت کې یا د بل څه ضرورت به چې راپېښ شو نو د رهایش ځای به ورله مستقل هغې ورکو او چې کله د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها سره واده وشو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علي ته وفرمیل چې ځان لپاره بیل کور ولټوه نو حضرت علي کور ولټولو او هلته حضرت فاطمه چې واده شو نو هلته یې بوتله نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمې ته وویل چې زه تا ځان سره جفت راوختل غواړم یعنې زما کور سره جفت کور واخله نو حضرت فاطمې هغوی له مشوره ورکړه رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض وکړو چې تاسو حارثه بن نعمان ته دا وفرمایي چې هغې دې بل چېرته منتقل شي بل چېرته د کډه یوسي او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم د هغوی کور دی هغه بیا موږ له راکړي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې حارثه موږ لپاره ډېر ځل کډې بدلې کړې دي او د دوی کور جوخت دی او چې کوم کور هم هغې ته جوخت دی نو هغه هغې پرېږدي او ما له راکړي نو زه شرمېږم چې هغې ته بیا د کډ وړو ووایم نو چې حضرت حارثه ته دا خبره ورسېده نو هغوی په خپله کور خالي کړو د هغه ځای نه بل چېرته کډه یوړه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم را راغله او عرض یې ورته وکړ چې یا رسول الله ما ته معلومه شوې ده چې تاسو حضرت فاطمه ځان سره جفت منتقل کول غواړئ نو دا زما کورونه دي او دا د بنو نجار په کورونو کې تاسو ټولو کې زیات جفت دی او زه او زما مال خدای او د رسول د خدای او د هغه رسول لپاره دی یا رسول الله تاسو چې کوم مال مانه تاسو چې کوم مال غواړئ ستاسو چې کوم مال په کار دی هغه مانه واخلئ او تاسو چې کوم مال ستاسو خوښ دی هغه چې مانه واخلئ نو هغه زما د هغه مال نه ماته زیات ګران وي چې کوم تاسو پرېږدئ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې وفرمیل چې تا رښتیا وویل خدای پاک دې په تا برکت نازل کړي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت فاطمه د حضرت حارثه هغه کور ته راوخته د دې تفصیل په سیرت خاتم النبیین کې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب هم بیان فرمایلی دی هغوی لیکي چې حضرت علي تر اوسه غالبا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په جومات کې یا په حجره کې به اوسېده خو د واده نه پس دا ضروري و چې څه بیل کور دې وي د هغوی چې پکې ښځه خاوند اوسېدی شي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علي ته ارشاد وفرمایلو چې اوس ته څه کور ولټوه چې پکې تاسو دواړه اوسېدی شئ او حضرت علي په عرضې طور یو د کور انتظام وکړو په دې کې د حضرت فاطمې رخصتي وشوه او هغه ورځ د رخصتۍ نه پس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی کور ته تشریف یوړو او لږې ښه راوښتې او په هغې باندې دا دعا وکړه او هغه اوبه بیا په حضرت فاطمې او په حضرت علي په هر چا په دواړو باندې دغو الفاظو سره د هغې سریکې اچولې وې چې الله مبارک فیهما مبارک علیهما مبارک لهما نسلهما یعنې زما خدای ته د دغو دواړو په باهمي تعلقاتو کې برکت واچوه د دې په هغو تعلقاتو کې برکت واچوه چې کوم د نورو خلکو سره د دوی قایم وي او د دې په نسل کې برکت ورکړه یعنې په ذاتي تعلقاتو کې په خپلوانو سره په تعلقاتو کې او معاشرې سره په تعلقاتو کې په هر څه کې په ټولو تعلقاتو کې د برکت دعا هغوی کړې وه او دا یې فرمایلي چې د دې نسل هم برکت ورکړه بیا هغوی هغه ښځه خاوند یوازې پرېښوده واپس تشریف یوړو او دې نه پس یو ورځ حضرت
د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت فاطمه کور ته لاړ او هغوی ته وویل چې حضرت فاطمه رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې حارثه بن نعمان انصاري سره یو څو کورونه دي، تاسو هغوی ته وفرمایئ چې هغوی د خپل یو کور خالي کړي. نو هغوی فرمایل چې هغوی زموږ له خاطره مخکې دومره کورونه خالي کړي دي، اوس چې ورته وایم نو په دې شرمېږم. نو چې حارثه سره د دې خبرې نه خبر شو، نو هغوی په منډه راغلو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو چې یا رسول الله زما چې هر څه دي هغه ستاسو دي، او قسمه ده په خدای چې کوم څه چې تاسو مانه قبول کړئ هغې باندې زه زیات خوشحالیږم د هغه څیز په نسبت چې ما سره پاتې وي. او بیا هغه مخلص صحابي په اصرار خپل یو کور خالي کړو او هغه وړاندې کړو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته، او حضرت علي او حضرت فاطمه بیا هلته رهایش خپل کړو. حضرت عایشه نه مروي ده چې د حنین په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته مخاطب شوي وو، هغوی ته فرمایلي وو چې تاسو کې به څوک د شپې پیره ورکوي. نو په دې حضرت حارثه بن نعمان ورو ورو په اطمینان راپاڅېده. حضرت حارثه به خپل په یو کار کې به هم ستادي نه کوله. نو صحابه رسول کریم صلی الله علیه وسلم دونه په صحابه د هغوی په دومره په ارام راپاڅېدو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې د دې حیا چې حیا د لاسه حارثه خراب شوی دی، نو په دغه موقع وی زر پاسېدل پکار و. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې داسې مه وایئ چې حیا د لاسه حارثه خراب شوی دی، بلکې دا وایئ چې حیا د لاسه هغوی سم شوي دي، نو دا به رښتیا خبره وي. حضرت حارثه بن نعمان د حضرت امیر معاویه په دور کې وفات شوي وو. بل صحابي دی حضرت بشیر بن سعد، د دوی کنیت ابو نعمان و او سعد بن ثعلبه د دوی پلار و. حضرت سماک بن سعد د دوی رور و، د خزرج قبیلې سره د دوی تعلق و. د دوی والدې نامه انیسه بنت خلیفه و او د هغوی د اهلیې نامه عمره بنت رواحه وه. حضرت بشیر بن سعد په زمانه جاهلیت کې هم د لیک لوست نه خبر و، او د هغه زمانه و چې په عربو کې به ډېر کم خلک و چې لیکل او لوستل به کولی شو. دوی په بیت عقبه ثانیه کې په 80 انصارو سره د 80 انصارو سره شامل شوي وو، او دوی د بدر، احد او خندق سره په ټولو غزواتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره شامل وو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم په 9 هجري کال کې د شعبان په میاشت کې د حضرت بشیر بن سعد په نگرانۍ کې د 10 کسانو باندې مشتمل یوه سریه فدک بن مرد طرف ته لېږلې وه. د دې هلته سخت جنګ هم شوی و، او حضرت بشیر ډېر په نر هلته جنګېدلي وو. د جنګ دوران د دوی په ګیټه باندې توره لګېدلې وه، او دا ګڼلی شوي وو چې دوی شهید شو. خو چې کله ماښام شو نو دوی هلته دشمنانو په فدک کې دوی پرېښي وو، دا یې ګڼلي وو چې دوی شهید، شاید چې دوی بېهوشه شوي وو او یا به پرېوتي وي هلته. نو دشمنانو دا ګڼلی وو چې دوی وفات شوي، شهید شوي دي، نو هغوی هملته پرېښي وو هغوی. خو د ماښام چې دوی په هوش کې راغله نو دوی هلته نه فدک نه راغله. په فدک کې هغوی د یو یهودي په کور کې یو څو ورځې ایسار وو، او بیا مدینې ته واپس راغله. همدغه شان په 9 هجري کال کې د شوال په میاشت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی د 300 کسانو سره یمن او د جوار طرف ته هغوی لېږلي وو. د فدک او د وادي القرا ترمنځ دا ځای دی چېرته چې د غطفان یو څو کسان د عینیه بن حونس الفرادي سره رایوځای شوي وو، او دوی به د اسلام خلاف منصوبه بندۍ کولی. حضرت بشیر هغوی سره مقابله کړې وه او هغوی منتشر کړي وو. مسلمانانو ځینې خلک دي کې وجلي وو، ځینې قیدیان کړي وو، او مال غنیمت سره دوی واپس شوي وو. د جنګ او د نقصان رسولو لپاره به دا خلک راټولېده، نو د دې خلاف د مسلمانانو له طرفه به دا د تحفظ یوه کاروایي کېده.
د مال لوټل یا وجل به مقصد نه و، لکه څنګه چې تېره خطبه کې ما بیان کړي وو چې یو په یوه غلطه حمله چې څه جواز نه جوړېدو، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابهانو ډېر زیات خفه شوي وو چې تاسو ولې جنګ کړی دی. د بشیر بن سعد باره کې یو روایت دی چې د دوی زوی حضرت بشیر بیان کړی دی چې حضرت نعمان بن بشیر د دې نامه و، د دې والد رسول کریم صلی الله علیه وسلم له راغله او دا یې عرض وکړ چې ما خپل د دې زوی له خپل یو غلام ورکړی دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې آیا تا خپل ټولو زامنو ته ورکړی دی؟ نو هغه ویل نه. نو په دې ورته رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بیا دې واپس واخله. بیا یو روایت کې دا راغلی دی چې حضرت نعمان بن بشیر ته وایي چې زما پلار ماله څه مال راکړی و، او دا د بخاري روایت دی. دا هم نو په دې زما والدې عمره بنت رواحه وویل چې زه به نه راضي کېږم تر څو چې ته په دې باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ګواه نه کړې. نو زما والد نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړه چې تاسو زما په دغه دا چې کوم مال ما ورکړی دی په دې باندې ګواه شئ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې آیا تا خپل ټولو ماشومانو سره همداسې کړي دي، دومره مال دې ورله ورکړی دی چې سم څیز و؟ نو هغوی وویل چې نه. نو هغوی بیا ورته وفرمایل چې د خدای پاک تقوا خپله کړه او خپل اولاد سره د عدل سلوک کوه. نو بیا زما والد واپس راغله او هغه اتیه زما نه واپس واخیسته. د صحیح مسلم روایت دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې ما ګواه کوه ځکه چې زه په ظلم ګواهي نه ورکوم. نو د دې مسلې یا دغه حدیث په وضاحت کې یا تشریح کې همدغه شان د هبه د وضاحت کې حضرت مسلمو ډېر ښه تفصیل او وضاحت فرمایلی دی چې یو ډېره ښه رهنمایي ده. هغوی فرمایي چې زه دا ګڼم چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد د اهمو څیزونو باره کې دی، د وړو څیزونو باره کې نه دی. مثلا که موږ کیله خورو نو کیدای شي چې یو ماشوم چې زموږ مخامخ موجود دی هغه له موږ ورکړو او بل ته محرومه پاتې شي. په حدیثونو کې د اس مثال راغلی دی یا د مال مثال راغلی دی یا د غلام یا داسې قیمتي څیز چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو تن ته فرمایلي و چې یا خپل ټول زامنو له یو اس ورکوه یا یو لمه ورکوه. خو دې وجه دا ده چې په عربو کې د اس قیمت به ډېر زیات و. یا غلام دی نو غلام هم یو جایداد ګڼلی کېدو، یا مال د داسې قسم چې یو قیمتي څیز وي. نو قیمتي څیز نو ځکه دې لپاره منع کړی شوی دی او اس هم یو ډېر قیمتي څیز و عربو لپاره. نو دا حکم د هغو څیزونو باره کې دی چې په کمو کې د یو بل سره د بغض پیدا کېدو امکان وي، چې یو ماشوم چې ورکړی شو بل له ورنه کړی شي نو خفګانونه ورته پیدا کېدی شي د یو بل خلاف په زړه کې. هغوی لیکي چې د معمولي څیزونو باره کې دا خبره نه ده. مثلا فرض وکړئ چې ماشوم موږ سره را روان دی، بازار ته موږ تللي او د دوکان نه د کوټ کپړه اخلو، دا بالکل جایزه وي او دا به نه ویل کېږي چې تر څو چې ټولو لپاره موږ کوټ وانه خستو نو یو ماشوم له د کوټ کپړه نشي اخیستلی کېدی. هغوی لیکي چې زموږ کور کې ځینې وخت تحفه راشي نو یو ماشوم چې زموږ مخې ته وي هغه وایي چې دا د مال راکړی شو، موږ هغه له ورم کړو. خو د دې مطلب دا نه وي چې موږ نور محرومه ساتو، بلکې دا ګڼو چې که بله څه تحفه چېرته راغله نو بیا به د بل وارې راشي. نو دا حکم د وړو څیزونو باره کې نه دی، بلکې د لویو څیزونو باره کې دی چې د هغوی په حواله که امتیازي سلوک وکړي شي نو یو بل سره د بغض او د دښمنۍ پیدا کېدو امکان کېدی شي. هغوی فرمایي چې زما طریقه خو دا ده چې زما یو ماشوم چې لوی شي نو زه ورله څه ځمکه ورکړمه چې په هغې باندې هغه وصیت وکړی شي، جایداد به شي او څه وصیت به ورکوي، بیا دا چنده به ورکوي. او دې دا مطلب نه دی چې زه نور د هغوی د حق نه محرومه ساتم، بلکې زه دا وایم چې کله چې هغوی بالغان شي نو هغوی ته به هم د هغوی برخه میلاوه شي. خو بهرحال دا جایداد داسې پکار دی چې څه خاص اهمیت نه لري او که یو تن یې هبه کوي نو په نورو کې د بغض پیدا کېدو که امکان وي نو بیا د قرآن د حکم دی چې هغه دې ته نه واپس والي او د خپلوان هم دا فرض دی چې هغه دې دغه ګناه نه بچ کړي. بیا په یوه موقع دغه شان د هبې یوه معامله وړاندې شوې وه، حضرت مفتي صاحب وړاندې کړې وه. نو مسلمون په هغې باندې فرمایلي وو چې موږ به د دې باره کې د قرآن حکم ګورو چې هغه د جایداد تقسیم متعلق حکم ورکړی دی. قرآن دغه قسمه هبه نه ده بیانه کړې، بلکې ورسه یې بیانه کړې ده چې پکې د ټولو مستحقینو د حقونو تعین شوی دی. ځینې خلک خپل جایدادونه تقسیم کړي او د دغو څیزونو خیال نه ساتي او بیا مقدمې روانې وي او خفګانونه پیدا کېږي.
بیا وی فرمایي چې اوس چې کومې برخې په قرآن کې مقررې کړې شوي دي هغه نشي متلی. اوس دا کتل پکار دی چې دغه احکاماتو کې حکمت څه دی. د وراثت لرونکو ولې ټولو هلکانو ته برابر ملاوېدل پکار دی، او د یو هلک په شکایت بیا ولې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه پلار ته دا ارشاد فرمایلی و چې یا خو ته د نم اس واخله یا بیا نورو لم ورکړه. په دې حکمت دا دی چې څنګه په اولاد باندې د مور پلار اطاعت فرض دی، همدغه شان د مور پلار لپاره هم اولاد سره یو شان سلوک او یو شان مینه کول فرض دی. خو که مور پلار د دې خلاف ورزي کوي او د جانبدارۍ نه کار اخلي، یو طرف زیات هغوی ټیټ وي، نو ممکنه ده چې اولاد خو کیدای شي د خپل فرایضو نه مخ ونه اړوي، اولاد خو کیدای شي چې د مور پلار حق پوره کوي به، خو په دغو فرایضو په ادایګۍ کې یعنې د مور پلار په خدمت کې به څه خوشحالي او مسرت به نه محسوسوي، بلکې دا په ځان باندې چټي ګڼي. نو ټیک ده، خدای پاک ویلی چې خدمت کوي، موږ خدمت کوو خو په خوشحالۍ نه کوو لګیا یو. ځینې خلک لګي چې دغه قسم رویه د اولاد لپاره نقصاندې وي او مینه تباه کوي چې کوم د اولادو د مور پلار ترمنځ وي، نو ځکه خدای پاک دې نه منع کړی دی. خو وصیت او هبه چې د اولاد لپاره نه وي، د دین لپاره وي، دا جایز دی. د اولاد نه علاوه چې کوم جایز وارثان دي هغې ته تاسو هبه کولی شئ، وصیت کولی شئ، ځکه چې هغه تن په خپله هم دې نه محرومه وي. صرف اولاد له نقصان نه رسوي بلکې د هغه ذات ته هم رسوي، او د خدای پاک په لاره کې چې خرڅ کېږي نو ځکه د هغه اولاد هم په دې باندې خفه کېږي نه، غم نه کوي دغې. خو که د یو خاص اولاد ته وصیت وکړی شي یا هبه کړی شي نو بیا به دا ناجایزه وي. او په دې کې په یو خبره باندې هم په دغه خبره هم پوهېدل پکار دی چې یوه وختي ذمهواري وي چې پوره کول یې ضروري وي. او د دې مثال داسې په دې مثال باندې داسې پوه شئ چې یو تن دی چې 4 زامنې دي او هغه د ټولو نه چې کوم مشرې زوی دی هغې باندې MA وکړو او نورو له په وړوکو کلاسونو کې سبق ویلو او د دې نوکري بیا ختمه شوه یا ګټه یې کمه شوه، د وړو ماشومانو تعلیم پاتې شو، نو په دې اوس دا اعتراض نه شي کېدی چې دا خپل مشرې زوی سره امتیاز کړی دی، امتیازي سلوک کړی دی، بلکې دا خو اتفاقي خبره ده. د هغه کوشش وو چې زه مخکې به مشرې زوی باندې سبق ویم، بیا په وار په وار نور به هم تر MA پورې نورو باندې سبق ویم یا تر کوم چې هغوی سبق ویلی شي سبق به پرې ویم. خو د وقتي ضرورتونو د لاندې هغه خپله ذمهواري تقسیمه کړه، نیت یې نیک و چې دغه وخت به زه دا کار وکړم چې بل وخت راځي بل به وکړم، خو بیا حالات بدل شو، هغه خپل خواهشات پوره نه کړی شو. او د دې په مقابله کې یو تن دی چې خپل مشرې زوی چې عیالداره شو نو 2000 یې ورله ورکړي روپۍ او بیل یې کړو چې ته اوس تجارت کوه، خو چې نور زامن هم چې صاحب اولاد شو نو هغوی له هېڅ که هغه نه ورکوي نو دا بیا ناجایزه ده، امتیازي سلوک کوي. خو بهرحال د هبه باره کې یا د خاص جایداد باره کې دا یوه فقهي مسله ده چې هر چا ته د جایداد د تقسیم په وخت یا هبه کولو په وخت یا وصیت کولو په وخت وړاندې ساتل پکار ده. د خندق د غزا په موقع دا روایت دی چې حضرت بشیر بن سعد د کوم صحابي چې ذکر روان دی چې دوی لور بیانوي چې زما مور عمره بنت رواحه زما په کپړو کې لږ شانې کجورې راکړې ماله او ماته یې وویل چې لورې دا ورشه خپل پلار او ماما له ورکړه او دا به ورته ووایي چې دا ستاسو د سحر خوراک دی. او هغه لور وایي چې زما دا کجورې یوړې او خپل پلار او خپل ماما مې لټول د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خوا نه تېره شوم، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې جنۍ د تا سره څه دي؟ نو ما ورته عرض وکړو چې یا رسول الله دا کجورې دي او زما مور راکړي دي زما پلار او د بشیر بن سعد او زما ماما عبدالله بن رواحه لپاره رالېږلي دي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا وروڼه ماله راکړه. ما هغه کجورې د هغوی په دواړو لاسونو کې کېښودی، نو هغوی په دغو کجورو باندې یوه کپړه واچوله، یو کپړه یې په خوا راکړه او
او بیا یو تن ته وفرمیل چې خلکو ته اواز که خوراک لپاره. نو چا چې هغه خندق کېناستو هغه ټول خلک راجمع شو او هغوی هغه کجورې خوړل شروع کړې او هغه کجورې زیاتېدې اندر دی چې کله د خندق ټولو خلکو وخوړې نو بیا ما کجورې د کپړې د کنارې نه لاندې پرېوتې. داسې برکت هغوی کې راغلی و. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې په 12 هجري کال کې حضرت بشیر د حضرت خالد بن ولید چې کومه معرکه وه د عین التمر هغې کې شریک شوي وو. هلته هغوی ته شهادت نصیب شوی و. عین التمر د کوفې سره جوخت یو ځای دی چېرته چې مسلمانانو دا ځای مسلمانانو په 12 هجري کال کې د حضرت ابوبکر په خلافت کې فتح کړی و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د عمرې قضا لپاره د 9 هجري کال کې د ذوالقعده په میاشت کې روان شوي وو نو هغوی وسله مخکې لېږلې وه او په هغې باندې حضرت بشیر بن سعد نګران مقرر کړي وو. د دغه عمرې تفصیل دا دی د قضا چې کومه وه چې د حدیبیې د صلحنامې په وجه ها وخت عمره نه وه شوې نو هغې کې یو شک دا و چې بل کال به رسول کریم صلی الله علیه وسلم مکې ته راځي عمره به کوي او 3 ورځې به په مکې کې ایسار وي. د دغه شک مطابق د 9 هجري کال د ذوالقعده په میاشت کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عمرې لپاره مکې ته د روانېدو اراده وفرمایله او اعلان یې وکړو چې کم خلک تیر کال په حدیبیې کې شریک وو هغوی به ما سره ځي. نو سوای د هغو خلکو نه چې د خیبر په جنګ کې شهیدان شوي وو یا وفات شوي وو هغو ټولو دا سعادت ترلاسه کړی وو. اوس د عمرې د تلو لپاره دا و چې دوی وسله مخکې لېږلې وه. د وسلې څه ضرورت و د دې باره کې چې کوم تفصیل ملاویږي هغه دا دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چونکې د مکې په کافرانو باندې باور نه لرلو چې به خپل لوز پوره کوي نو ځکه هغوی د جنګ پوره تیاری سره چې کومه وسله هغوی وړې شوه هغه یې وړې وه او د روانګۍ په وخت هغوی یو صحابي د ابوذر غفاري هغوی ابو رحم غفاري هغوی په د مدینې حاکم جوړ کړی وو او د 2000 مسلمانانو سره چې پکې یو سل په اسونو سواره وو هغوی د مکې طرف ته روان شو. 80 اوښان هغوی د قربانۍ لپاره ځان سره روان کړي وو او چې کله د مکې کافران خبر شو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وسلې او د جنگ سامان سره مکې ته را روان دي نو هغوی ډېر ووېرېده. هغوی یو څو کسان د صورتحال تحقیقات لپاره د مره زهران طرف ته ولېږل. محمد بن مسلمه چې د اسونو باندې چې کوم سواره وو د هغوی افسر وو هغوی د قریش قاصدان هغوی سره ملاو شو او هغوی ورته ډاډ ورکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صلحنامې د شرط مطابق د وسلې نه بغیر په مکې کې داخليږي. نو چې کافرانو دا واورېده نو مطمئن شو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې د یاجز مقام ته ورسېده چې د مکې نه 8 میله لرې دی نو ټوله وسله هلته کېښوده او د بشیر بن سعد په ماتحتۍ کې یو څو صحابه دغه وسلې د حفاظت لپاره هغوی هلته مقرر کړه او ځان سره د یو توري نه علاوه بل یو وسله هم وساتله او د صحابه او د ډلې سره هغوی لبیک ویل او د حرم طرف ته روان شو. دا ویل کېږي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم خاص په حرم کې په کعبه کې داخل شو نو یو څو کافرانو د قریش چې هغوی دومره وسوځېده چې دغه منظر هغوی نشو لیدی او هغوی په غرونو وخته چې موږ نشو کتی چې مسلمانان به داسې طواف کوي. خو یو څو کافرانو چې هغوی په خپل هغه دارالندوه چې د هغوی د مشورې د کمیټې کور و په هغې کې راجمع شو او هلته هغوی ودرېده او ښه په حیرانتیا هغوی د توحید او د رسالت په نشه کې چې کوم د مست خلک وو د مسلمانان د هغوی د طواف نظاره کول او په یو بل ته دا وی چې دوی به څنګه دا طواف کوي دوی خو د لږې د لاسه او د مدینې کې چې کومه په دې تبه راځي د هغې د لاسه دوی بیخي کمزوري شوي دي.
او دې نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې مسجد حرام ته ورسېده نو هغوی خپل صدر داسې د ځان نه تاو کړو چې د هغوی ښۍ اوږه او بازو کلو وو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خدای دې په هغه باندې خپل رحمت نازل کړي چې دغه کافرانو مخې ته د خپل د قوت اظهار وکړي. یعنې کافرانو خو دا خبرې کولې او دا خبرې چې هغوی ته ورسېدو نو هغوی دا ووایي چې د خپل د قوت اظهار وکړي او د قوت اظهار داسې چې دا کمزوري جسمونه ستاسو ښکاره نه شي بلکې ستاسو د مضبوط جسم ښکاره شي یا ښه پلن ولیدې ستاسو ښکاره شي. نو بیا هغوی خپل د اصحابو سره شروع کو طواف او خپلې اوږې به هغوی ښه خوځولې او داسې انداز کې هغوی طواف کړی و. دې ته په عربۍ کې رمل هم وایي. نو دا سنت تر ننه باقي دی او تر قیامته به باقي وي. هر تن چې د کعبې طواف کوي نو د په طواف چې کومې لومبۍ 3 پیري دي نو هغې کې رمل کېږي. نو دا دی داسې د ګرځېدو وجه دا ده په دغه انداز کې د ګرځېدو وجه دا ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم څومره عمرې کړې وې دې باره کې د بخاري کوم حدیث د راوي بیانوي چې ما د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه دا تپوس کړی و چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم څومره عمرې کړې وې نو هغوی وایي چې 4 عمره د حدیبیې چې کومه وه چې کومه په ذوالقعده کې وه هغه عمره خو هغه عمره ځکه ګڼل کېږي عمره شوې خو نه وه خو هلته قرباني شوې وه سرونه اخرایلي شوي وو نو ځکه په دغه لحاظ دا شمېرلې د ځینو خلکو. بیا وایي چې دویمه هغه چې کله مشرکانو هغوی ودرولي وو په حدیبیې کې یو خو عمره وشوه او بیا هغه عمره په ذوالقعده کې شوې وه یعنې دویمه عمره وه په لومړي کال کې خو نه وه شوې د حدیبیې په اصل کې سوا د قربانۍ وغیره نه او دویمه بیا عمره شوې په ذوالقعده کې چې بل کال چې کله هغوی صلح کړی وه. بیا لیکلي چې د جارانه عمره چې کله هغوی د غنیمت مال تقسیم کړی وو او وایي چې زما دا خیال چې دا د جنګ حنین غنیمت و او هغه وخت هم دوی عمره کړی وه. نو ما وایي چې هغوی حجونه څومره کړي وو راوي تپوس کړی و نو هغوی چې حج هم یو کړی و د حج په موقع هغوی عمره هم کړی وه. نو ځکه ځینې خلک 4 ګڼي او ځینې 4 عمرې ښیي او ځینې 2. حضرت بشیر بن سعد د انصارو لومړی تن و چې د حضرت ابوبکر صدیق په لاس باندې د ثقیفه بنو ساده په ورځ بیعت کړی و. ثقیفه بنو ساده څه دي دې باره کې لیکلي چې په مدینې کې دا د بنو خزرج د ناستې ځای و یوه کمره وه یا یو شیډډ غونده کې ځای و او بهرحال په د هغه زمانې په لحاظ هلته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د بنو خزرج د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د جانشینۍ په حواله یو اجلاس د بنو خزرج روان و او چې حضرت عمر چې دغه اجلاس نه خبر شو نو ورسره دا هم ویلی شو چې کېدای شي چې د منافقینو د انصارو په وجه څه فتنه خوره نه شي. نو په دې حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق د ځان سره کو د ثقیفه بن ساده ته لاړل او دلته معلومه شو چې بنو خزرج د جانشینۍ دعویدار دي او بنو اوس د هغوی مخالفت کوي لګیا دي. دا دواړه قبیلې وې د انصار د مدینې. نو په دغه موقع یو انصاري صحابي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره هغوی ته رایاده کړه چې حکمرانان به د قریش نه وي. نو دا هغه وخت د هغه بعض دوران د خلکو د اکثریت زړونو ته ورکوزه شوه او انصار د خپلې دعوې نه دستبرداره شو. ټولو فوراً د ابوبکر په خلافت بیعت وکړو خو دې نه باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر 3 ورځو پورې دا اعلان کولو چې تاسو د ثقیفه بن ساده د بیعت نه آزاد دي او که څوک اعتراض لري نو ودوي. خو دا خو یو ماخذ دی یو ځای کې مختصر دا ذکر شوی دی د ډاکټر حمید الله کتاب نه. په دې تفصیل نور داسې دی چې کله چې دا ټوله واقع وشوه یو بل سره میټینګونه روان وو او منافقینو د راپارولو کوششونه کول د انصارو. نو حضرت عمر د حضرت ابوبکر صدیق سره هلته ورسېده او چې هغوی
ورسېدل ته نو انصارو بیا د هغوی مخې ته د خپلې رایې اظهار وکړو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د خپلې رایې اظهار وکړو او دغه ټولې کاروانۍ نه دا اندازه کېږي چې انصار او مهاجرین ټولو د اسلام د مفاد باره کې سوچ کولو. منافقینو خو دا سوچ کولو چې موږ به فتنه پیدا کوو، خو چې کوم مؤمنان وو انصارو کې نو هغوی د مفاد سوچ کولو د خلافت چې د خلافت یا د امامت قیام ضروري دی، که هغه د انصارو نه وي که مهاجرینو نه. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس هغوی خلافت غوښتو او د دې خواهش هغوی لرلو او هغوی یو ورځ هم د جوماتو د امیر نه بغیر نه تېرول غوښته. نو یوه رایه دا وه چې امیر دې د انصارو نه وي او بله رایه دا وه چې مهاجرینو نه پکار ده، ځکه چې د هغوی نه بغیر به عربیان د بل چا د عرب خلک به د بل چا سربراهي نه قبلوي. او دې نه علاوه یو درېیمه رایه دا هم وه چې دوه امیران دي وي، یو انصارو نه دي وي او یو د قریشو نه وي. دلته مهاجرینو او انصارو ته دا هم وي چې دا وخت د قریشو نه امیر کېدل ضروري دی. نو بیا هغوی خپل د موقف په تایید کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس د قریشو کې د امامت د قیام باره کې چې کومه د هغوی خوشبويي وه هغه هم چې کومه مخکې ذکر وشو چې الائمة من قریش چې امامان مو د قریش نه وي. نو حضرت ابو عبیده بن جراح انصارو ته ووایي، هغوی مخاطب کو دی ورته ووایي چې یا د مدینې انصارو تاسو هغه یې چې چا د ټولو نه مخکې ځان د دین د خدمت لپاره وړاندې کړی و او تاسو د دې د بدلولو او په دې کې دا خرابولو کې مه مخکې کېږئ. دا مه وایي چې انصارو نه به امیر وي یا د دواړو نه امیر پکار دی. د دغه حقیقت نه ډک پیغام په انصارو اثر وکړو او هغوی کې حضرت بشیر بن سعد راپاڅېده چې چا چې ذکر روان دی او انصارو ته دا ووایي چې یا انصارو د قسم مې په خدای چې مونږ د مشرکانو سره په جهاد کولو کې د دین کې د سبقت په لحاظ په مهاجرینو باندې فضیلت لرو او دا مونږ صرف د خدای پاک د رضا او د رسول اطاعت او د خپل نفسونو د اصلاح لپاره کړی وو. خدای موږ سره نه ښایي چې موږ د فخر او مباح نه کار واخلو او د دین د خدماتو په بدل کې د داسې اجر غوښتنه وکړو چې په نه د دنیا د غوښتنې بوی راځي او زموږ جزا خدای پاک سره ده او هغه موږ لپاره کافي دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د قریشو نه وو، همدغه خلک د خلافت حقدار دي. خدای دې نه کړي چې موږ دې په دغه جګړه کې مبتلا شو. یا انصارو د خدای پاک تقوا خپله کړئ او مهاجرینو سره اختلاف مه کوئ. د دغو خبرو نه پس بیا حضرت حباب بن منذر د انصارو د اهمیت ذکر کول شروع کړو، خو حضرت عمر بیا خبره سنباله کړه. مختصره کیسه حضور فرمایي چې بیانوم او د حضرت ابوبکر لاس ونیولو او دا و چې زموږ بیعت واخلئ. نو په دې حضرت عمر د حضرت ابوبکر بیعت وکړو او عرض وکړو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تاسو له حکم ورکړو چې تاسو به مونځ د جمع مونځ امامت کوئ. نو تاسو زموږ خلیفه یې، تاسو خلیفة الله یې، مونږ ځکه ستاسو بیعت کوو. مونږ ځکه ستاسو بیعت کوو چې تاسو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته مونږ ټولو نه زیات ګران وئ. د حضرت عمر نه پس حضرت ابو عبیده بن جراح هم بیعت وکړو. بیا انصارو کې حضرت بشیر بن سعد فوراً بیعت کړی و او د هغې دې نه پس حضرت زید بن ثابت انصاري بیعت وکړو او د حضرت ابوبکر لاس ونیولو. انصار ته هغوی ووایي چې هغوی له د بیعت کولو ترغیب ورکړو. نو بیا انصارو هم د حضرت ابوبکر بیعت وکړو. دا بیعت په اسلامي لټریچر کې بیعت سقیفه او د بیعت خاصه په نامه مشهور دی. حضرت ابو مسعود انصاري بیانوي چې یو ځل مونږ د سعد بن عباده په مجلس کې وو چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو. حضرت بشیر بن سعد د هغوی په خدمت کې عرض وکړو چې خدای پاک موږ له حکم راکړی دی چې مونږ دې په تاسو درود وایو، نو مونږ به دا درود څنګه وایو؟ نو راوي وایي چې په دې سوال رسول کریم صلی الله علیه وسلم خاموش وو او تر دې چې مونږ دا خواهش وکړو چې هغه دا سوال نه وي کړی. خو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا وایه
تاسو دا وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. او سلام ما شان لګ څنګه چې تاسو خبرې چې څنګه به سلام کوئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. حضور فرمایي چې نن لپاره دغه صحابه د ذکر ختميږي. د یو دعا لپاره زبل غواړم. په تیر ورځو کې په بنگلاديش کې د جلسې انتظامات روانو، خو هلته نوي ځای کې دا جلسه کول به احمدنګر یو ښار دی. د هغه ځای چې کوم نامنهاده عالمان دي هغوی ډېر شور او مخالفان دي، هغوی په ډېر شور جوړ کړو او د حکومت نه مخکې دا مطالبه کوله چې هغوی د جلسه ودروي. خو چې حکومت دغې خبره ونه منله نو بیا هغوی حمله وکړه د احمدیانو په کورونو په دوکانونو، او څه کورونه سوځولي دي، څه دوکانونه لوټلي دي، سوځولي دي، څه احمدیان دي چې زخمیان شوي دي. نو دعا کوو چې خدای پاک دلته حالات ښه کړي او چې کوم زخمیان دي هغوی له زر صحت ورکړي او کامل شفا دې ورله عطا کړي او د هغوی چې کوم نقصان شوی دی هغه هم پوره کړي او هلته د خلک بیا په امن د جلسې د تاریخ د مقرر شو په امن خلک هلته جلسه وکړي. د لمونځونو نه پسه به یوه غیبانه جنازه هم کوو چې د مکرمې صدیقه بیګم صاحبې ده چې د دنیا پور پاکستان و. دا د لیک احمد مشتاق صاحب چې د مبلغ انچارج دی د جنوبي امریکې د دې دا مور وه او د شیخ مظفر احمد صاحب اهلیه وه. په 1 فروری د 4 کالو په عمر کې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د دې په خاندان کې احمدیت د دوی د نیکه محترم شیخ محمد سلطان صاحب په ذریعه راغلی و چې په کال 1390 کې د 24 کالو په عمر کې د بیعت توفیق ترلاسه کړی و. د خدای بخښلی واده په 29 اګست کال 1964 کې شوی و او ټول ژوند یې د یو مثالي اهلیې په حیثیت کې تیر کړی دی. محدوده ګټه وه او دوی ډېر په د سفید پوشۍ دوی خپلې سفید پوشۍ پرده دوی ساتلې وه او د یو ډېر لوی خاندان پرورش دوی کړی و، بلکې خپل د لیورونو د اندروریانو ودونه هم دوی کړي وو او همیشه په خپل آرام باندې نورو آرام له ترجیح ورکړی وه. د لمونځ پابنده وه، دعاګو وه، منکسر المزاج وه، ملن نثاره وه، ساده مزاج یې لرلو، غریب پروره وه، نیک او مخلصه ښځه وه. باقاعدګۍ سره به د قرآن تلاوت کولو او ډېرو احمدیانو او د غیر احمدیانو ماشومانو ته د قرآن ښودلو توفیق دوی ترلاسه کړی دی. خپل یوه لور او 2 زامن هم دوی په خپل خرچ باندې قرآن ورباندې حفظ کړی و. د قرآن سره ډېره مینه لرله. په دنیا پور کې د صدر لجنه نه علاوه د سکرټري مال او د اشاعت په طور هم خدمت توفیق ترلاسه کړی دی. خلافت سره ډېر زیات تعلق و. د عقیدت او موسیم و. د دوی خاوند او 2 لوڼه او 15 زامن دوی یادګار پرېښي دي او د دوی 2 زامن دي چې واقف زندگی دي او د دوی چې ما ذکر وکړو یو لیک احمد مشتاق صاحب په جنوبي امریکا کې د مبلغ انچارج په طور په سرینام کې د خدمت توفیق ترلاسه کړي لګیا دي. د مور د وفات په وخت پاکستان ته لاندړي شو. د دوی بل زوی محمد ولید احمد په مربي سلسله دي او هغه هم په پاکستان کې دي او د خدمت توفیق ترلاسه کړي لګیا دي. یو د دوی زوم د مظفر احمد خالد صاحب هغه هم د سلسلې مربي دي، په پاکستان کې دي، په ربوه کې د اصلاح ارشاد مرکزي کې د خدمت توفیق ترلاسه کړي لګیا دي. خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي، درجات یې اوچت کړي. د دې ماشومانو ته هم د دوی د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي او د هغوی په حق کې د دوی دعاګانې قبولې کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل